السلام علیکم وخت کلی شوی دا او په دې کې د هلو پرزه فټ شوی دا زموږ په موبایلو کې نشته السلام علیکم که ملا دی که امي دی که طالب دی ټوک وي هلو 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 پوه شو که نه څوک چې وایي هلو وایه ها هلو مو وایه السلام علیکم وایه نو دغه شان ده رټی رټی دا په خپله سم شي خو رټی به او کنه هلاکت ته کنه خدای تا تباه کی دا معنا ده نو دو هلاکت وی او دغه نه وی السلام خدای دې ستا حفاظت وکړي مال جان بچو کور هر څه حفاظت ته الله ستا وکړي نو هغه ورته وعلیکم السلام نو دواړو ته دعا وشوله دلته کې یو چې هلو جو بل وي هلو هغوی یاد رب تا تباه کړي دی خدای تا تباه کړي پوه شولی که نه دواړه تباه شو یو بل نه تباه شي او خوشحالی کی جو بیا روبای هلو هلو پوهیږئ که نه ادب معنی دا چې خدای دې تباه کا هغه تا د خدای تباه کی دی تا د خدای تباه کی تاسو پوهیږئ که نه نو په جنت کې به هلو نه وي ښه هغه کې به وي السلام علیکم الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة ګوره د سلام ډیره وسیع معنی ده ډیره وسیع معنی ده خو کاش کې سلام شیطان بند کړی دی نو نارینه چې کور ته لاړ شي نو بیګم صاحب ته نو شیطان ورته وایي ځان بې غیرته نه کې په ښځه سلام ونه وایي چېرته بیا ورته وایي دا خو که ښځه نونګور ده نو خو نګور ده نونګور باندې چا سلام ویلی دا اوس خبره ده نو لور ده نو هغه ویل لور خو دا خو ستا لور ته په سلام وایي چې دا زوی دی خدا پاکه شیطان راغی نو که چېرته بالفرض دا لور راله بار نه نو هغه وایي چې دادا دی او ابی دا دو منې به زه څه ووایم چې السلام علیکم شیطان ورته وایي چې داسې ونه کړي چېرته نو یو بل منې دا شیطان چې دی نو هغه عار دغه کي عار چې ګوره ته په فلانکي باندې سلام وایي فلانکي باندې به ته سلام وایي نو دا شیطان ګوره نور د عار خبرې ډېرې دي خو شیطان هغه خبرې ورته مخې ته کوي نه ځکه د شیطان دا د سلام د ثواب چې دی دا ډېر زیات دی دا ډېر زیات دی بل د دې مفهوم چې دی نو هغه ډېر لوی دی د سلام مفهوم ډېر زیات لوی دی ځکه دا ډېره لویه دعا ده د سلام او په جنت کې به دا وي السلام علیکم ورته ځي رستځي السلام علیکم السلام علیکم او قرآن پاک کې راځي وإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم کورونو ته ځئ نو سلامونه وایئ تاسو جوماتونو ته ځئ سلامونه وایئ تاسو نو موږ خو خدای دې خیر راپیښ کړي نو شیطان موږ سره دی موږ یې د هر څه نه ووښکلو تباه او برباد یې کړلو ښه تباه او برباد یې کړلو د هغه شرم خبرې چې دي زوی به د پلار په مخه باندې سګرټ څکي نو هېڅ پروا نشته دی تاسو پوهېږئ که نه هېڅ پروا نشته دی د پلار په مخه باندې به سرتور سره اپله ځي او دیزر به ځي هېڅ پروا نه دا شرم نه دی د پلار په مخه باندې به ږیره د ویښ نه خورئ داسې شرم نه دا شرم نه شیطان وایي نه دې سره ته ښه ښکارېږي هغه تا ته ښه ګوري پلار تا ته ښه ګوري دې کې ولې که دا زوی د پلار باندې سلام وایي نو شیطان ورته ټیک وایي هغه خدای دې چې ته پوه کا دومره نه پوهېږي په پلار باندې چا سلام ویلی اډوم اوچته نو پلار ته وایي چې ګوره ده باندې زوی باندې سلام ونه وایي دا د سلام دغه دي ګڼي ده باندې سلام وایي داسې څیزونه دي پوهېږئ که نه نو هغه تاسو ته ما ویلي دوه کسانو که نه چې یو سړی و ورسره پلار او زوی پراته دي نو یوه سړی د په سړی کې پراته دي یخو نو ناسه به چې د غل راغلی هغه خیال و څه طریقه وکړه موجوده روح د سړی راښکله نو چې د زوی نه یې دا سړی اپلشې ده نه ده جو نه ده نسلی هغه وایي چې زه دادا له به یخ شی جو پرېږده جو دی راکاږي جو هغه راښکله نو ورته هغه پلار نه چې راښکله نو هغه وایي چې د هلک له به یخ شی پرېږده چې راکاږي نو تر دې پورې چې سړی خو دواړو نه وړله او چې وروسته راویښ شو سړی یو سره نیسي هغه یو ته سړی شوه بل سړی شوه نو یو تن راغی هغوی زموږ سړی دغه شان چا وړی هغوی تا دوو کسانو نه سړی څنګه وړله هغه زوی ورته وایي ما دادا ته څه زده کړله دادا ما ته څه زده کړله جو شی رانه وړو نو مطلب دا دی چې هغه شیطان دی زوی ته وایي چې دا پلار دی او پلار ته وایي چې دا زوی دی پوه شو که نه
زوی باندې چا سلام نه ویلی پلار ته وایي چې دا زوی ته وایي پلار باندې چا نه ویلی لور ته وایي پلار باندې نه ویلی ګور ته وایي چې دغه شان ته یو بل هغه نسلونه ورته مخې ته کېږي ټول په هر څه پاتې شولو زما خیر ته لالا په دې باندې عمل کوي یا نور نه کوي ښه بالکل دا خبره ټیک ده علم تعالی ته نه ګوري کیف